بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. سورة حجر مجوائي دا غتير ركوكي مجوائل الله سبحانه وتعالى په دلایل آفاقیه سره په آیات آفاقیه سره خپل وجود د الله سبحانه وتعالى علم، الله سبحانه وتعالى قدرت او د الله سبحانه وتعالى وحدانیت توحید الله سبحانه وتعالى څه کړیو ثابت کړیو. په دې آیاتو کې په دلایل انفسیه سره یا په آیات انفسیه سره الله سبحانه وتعالى خپل وجود، خپل وحدانیت، خپل علم او قدرت څه کوي هغه ثابتوي. نو ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمإ مسنون. الله پاک وایي چې ولقد خلقنا الانسان په تحقیق سره موږ انسان پیدا کړی من صلصال. صلصال هغه خاور چې د منګي دپاره په خس یا بیا چې منګی جوړ شي بیا ته لاس ور وړی دی څه کوي اواز کوي. په اردو کې کنکناتی وي اواز چې ورته وایي ټک ټک پخه خاوره. الله پاک موږ انسان پیدا کړی دی. ولقد خلقنا الانسان په تحقیق سره موږ انسان پیدا کړی دی من صلصال د هغه خاورې څخه چې اواز کوي من حمإ مسنون چې هغه پخه خاورې سره انسان موږ څه کړی دی پیدا کړی دی. د هغه ثقیله تورې الله سبحانه وتعالی من صلصال من حمإ مسنون په دغه ورکو کې درې واره الله سبحانه وتعالی څه کوي بیانوي. بلکې د تخلیق بني آدم ډېر زیات تفصیلات الله سبحانه وتعالی په قرآن حکیم کې څه کړي دي استعمال کړي دي. دغه دپاره د تراب تورې هم څه کړي دي استعمال کړي چې موږ د وچ خاورې څه کړي دي پیدا کړي دي. د طین تورې هم څه کړي دي بیان کړي دي چې طین هغه خاورې ته ویل کېږي چې په هغه باندې اوبه څه سي ویلاو سي. او دغه رنګه د طین لازب تورې هم څه شوی دي استعمال شوی دي چې خاوره چې نوداسي نودېدو بعد چې هغه لیسداره سي دغه سي دا تورې هم څه شوی دي استعمال شوی دي. او دغه رنګه صلصال من حمإ مسنون یا صلصال کالفخار هغه پخه خاوره چې هغه نوداسي د تخمیر د عمله څخه خمیره سي لږ بوی هم څه سي بوی هم وکړي د بوی بعد برته دا وچه سي. دغه خاورې الله سبحانه وتعالی څه کړی دي پیدا کړی دي. یعنی طین تراب طین لازب بیا صلصال کالفخار یا صلصال من حمإ مسنون. دا ګرد مراتب الله سبحانه وتعالی د انسان څه کړي دي هغه بیان کړي دي. او که سره دا اوبه چې دي دا د انسان مبدا حیات دی دې ژوند شوی دی شروع شوی دی. د خاورې د اوبو ګډه سوله بیا د اوبه وچ سوله بیا دې الله سبحانه وتعالی انسان څه کوي پیدا کوي. نو دې څه ښکاره کېږي چې اوبه د مبدا حیات هم دي ژوند دې الله سبحانه وتعالی څه کړی دی پیدا کړی دی. او پر دې باندې د انحصار حیات د ژوند انحصار هم پر څه باندې دی پر اوبو باندې هم دی. بلکې که دا موږ وایو چې د مثال د نظریه تطور په عربي کې چې ورته وایي یا په اردو کې موږ نظریه څه ورته وایي ارتقا ورته وایي یا تیوري آف ایولوشن ورته وایو. دا په قرآن حکیم کې دې څه شته ثبوت شته. دارنګه ثبوت یې نه لکه ډاروین چې کوم نظریه ارتقا بیان کړی بلکې د دې دریافت کول والا چې دغه څوک دي مسلمان حکما دي هغه اخوان الصفا هم دي هغه امام جاهز هم دی هغه جلال الدین رومي رحمه الله هم دی. دا هغه حکما دي هغه ساينس پوهان دي چې هغه د نظریه ارتقا سو قایل وو. مطلب هغه دونه تفصیلات د نظریه ارتقا څخه کړي بیان کړي دي چې په نباتاتو کې لا معلوم کړي دي چې کوم شی د ارتقا هغه عروج ته سوي دي رسېدلي. په هغه کې د انګور د بوټي او د خرما څه کوي ایډنټیفیکیشن کوي. او دارنګه مرغانو کې لا هم دي معلوم کړي دي چې دا د ارتقا هغه لوړ مراحل او مدارج ته رسېدلي. په هغه کې د عقاب څه کوي انتخاب کوي. دغه رنګه په حیواناتو کې دې ذکر کوي چې په حیواناتو کې آس او په حیواناتو کې د بیزو چې ده دا د ارتقا هغه لوړ درجو ته سوې ده هغه رسېدلې. لیکن دا خبره دې نه کوي چې لکه ډاروین چې کوي چې انسان د بندر سوی دی ارتقایي مراحل د تېر کړي دي د بندر انسان سوی دی جوړ سوی دی. بلکې د ډاروین تعلیق موږ وایو دا ساینسي تیوري نه ده. دغه سره د سکول آف ټرینیټي په اکسفورډ کې الهیات ورته ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي الهیات ورته ویل کېږي سکول آف ټرینیټي. پاکې دی باقاعده طالب علم پاتې شوی دغه ځای دا نظریه څه کړې ده اخیستې ده بیا هغه دپاره ساینسي ثبوتونه د څه کړي دي مهیا کړي دي.
نو نظریه تطور دی هغه د چا څه نه کېږي، ډاروین څه نه کېږي. د دې دریافت کړی دی هغه مسلمان حکماو کړی دی چې هغه جاهز دی، هغه ابن مسکوی دی، هغه اخوانوس صفات دی، هغه امام جلالدین رحمهم الله. دا خلق څه کړي دي، د نظریې ارتقا څه کړي دي، تصور او دنیا ته څه کړي دي، هغه کړي دي. او په قرآن حکیم کې هم که د انسان تخلیق بني آدم مراحل ته موږ وګورو، الله سبحانه وتعالی د کائنات تخلیق ته موږ وګورو، د کائنات تخلیق هم الله سبحانه وتعالی په مختلف، الله سبحانه وتعالی په کن فیکون باندې څه دی قادر دی، لیکن الله سبحانه وتعالی مراتب څه کړي دي، د کائنات تخلیق مراتب هم بیان کړي دي، انسان تخلیق مراتب هم الله سبحانه وتعالی څه کړي دي هغه بیان کړي دي. ولقد خلقنا الانسان، موږ د انسان څه کړي پیدا کړي دي من صلصال، دا خاورې چې هغه آواز کوي، من حمی مسنون چې هغه پخ سوی سي خاورې د اوبه د ګډېدو بعد هغه لږ خشه سوي وچه سوي او د هغه څخه لږ خشه بوی هم کړي، د هغه څخه الله سبحانه وتعالی انسان څه کړي پیدا کړي دي. والجان خلقناه من قبل، دغه رنګه جنات الله سبحانه وتعالی د انسان څخه مخکې څه کړي دي پیدا کړي دي. من نار السموم، دا اور د هغه لو څه پیدا کړي دي، اور نه دی هغه یو شنه وړنګی یا سره څه وړنګی، د هغه بعد د اور لوی هغه تر اور هم څه تیز وي لیکن هغه څه نه کېږي ښکاره کېږي نه، دا جنس الله سبحانه وتعالی پیدا کړي د اور د هغه لو څه کړي پیدا کړي دي. والجان خلقناه من قبل، دغه رنګه جنات موږ پیدا کړي دي د انسان څخه مخکې. موږ ویل چې الله سبحانه وتعالی اول لره فرشتې پیدا کړي دي، بیا څوک پیدا کړي دي فرشتې د نورو څخه پیدا کړي دي، بیا جنات پیدا کړي د اور د لو څه کړي دي پیدا کړي دي، بیا انسان پیدا کړي د خاورې څه کړي پیدا کړي دي. لیکن انسان روح الله سبحانه وتعالی د فرشتو سره څه کړي په عالم ارواح کې پیدا کړي، د جنات څخه مخ پیدا کړي ده، وجود د جنات څه دی وروسته دی. نو والجان خلقناه من قبل، دغه رنګه جنات موږ پیدا کړي دي انسان څخه مخکې من نار السموم د اور د هغه لو څخه چې اوس دی پیدا سو. اوس وإذ قال ربک للملائکة، چې وی ویل رب ستا چا ته ویل ملائکو ته ویل انی خالق بشرا من صلصال من حمی مسنون، چې ستی رب چې دی هغه څه کوي پیدا کوي، یو انسان پیدا کوي، بشر پیدا کوي من صلصال، دا کنکناتي وي مټي څخه من حمی مسنون چې هغه پخ سوي، په هغه کې به لږ څه پیدا سوي بوی هم پیدا سوي، د عمل تخمیر د فرمنټیشن د پروسس سوي تیر سوي. مطلب خوږ دلم بیان کړي دي لکه ساینس دا وایي چې د انسان ژوند یا دغه نباتیاتي ژوند یا حیاتیاتي ژوند چې د امیبیا په شکل کې یا د دغه په شکل کې آغاز چیرې سوی هغه پر ساحلي علاقو باندې سوی دی هغه سوی دی. نو الله سبحانه وتعالی دغه تفصیل بیان کړی چې د خاورې اوبه سره املاو شي دغه بني ادم څه تخلیق اوس. نو وإذ قال ربک چې رب ستا وویل فرشتو ته وویل انی خالق، زه پیدا کېدونکی یم بشرا یو بشر لره من صلصال، دا کنکناتي وي مټي څخه من حمی مسنون چې هغه د پخې خاورې څه سوي جوړ سوي. فاذا سویته، چې کله دا زه څه کم برابر کم، ونفخت فیه من روحي، بیا په دې کې زه روح څه کم پوکم، فقعوا له ساجدین، بیا ته دې ته څه وکړي سجده وکړي. دا حکم یې چاته ورکړي فرشتو ته ورکړي. فرشتو د نورو الله سبحانه وتعالی څه کړي پیدا کړي، تر فرشتو یو کښته مخلوق چې هغه الله سبحانه وتعالی د اور څه کړي پیدا کړي چې هغه جناتو او فرشتو کې د جنات څخه څوک عزازیل. نو دا حکم چې فرشتو لره شامل دا چا لره هم شامل عزازیل لره هم شامل. فاذا سویته، چې زه دې څه کم انسان برابر کم، ونفخت فیه من روحي، په دې کې خپل روح څه کم پوکم. اوس د روح متعلق په مفسرینو کې ډېر زیات څه بیان کړي دي، تفصیل بیان کړي دي. مطلب یو خبر دا ده چې دا د عالم امر فاذا سویته ونفخت فیه من روحي، چې دا د عالم امر شی دی، په دې باندې ځان پوکول څه دي هغه مشکل دي. په عالم خلق کې الله سبحانه وتعالی تصور کړی دی، وجود کړی دی. بعض مفسرین بیا دا ویلي دي چې د روح متعلق هغه تحقیقات څه کړي بیان کړي چې دا جوهر دی که دا څه دی، جوهر مجرد دی که دا څه دی جسم دی. نو په دې کې بعضې لکه امام غزالی رحمه الله دغه صاحب چې راتېر سي، امام رازي رحمه الله، صوفیه کرام، هغه دا خبره کوي چې دا
روح چې دی هغه جوهر مجرد دی، جسم نه دی. او جمهور علماء امت ته خبره کوي چې روح هغه جسم لطیف دی، هغه څه نه دی، خالی جوهر مجرد نه دی، هغه څه دی، جسم لطیف دی. بیا قاضي ثناء الله رحمه الله د تفسیر مظهری چې کوم مصنف دی هغه په دې کې ډېر زیات څه بیان کړی، تفصیل بیان کړی دی. هغه دا روح تقسیمي پر څو حصو باندې، پر 2 حصو باندې څه کوي، تقسیمي. هغه د روح 2 قسمونه دي، یو روح علوي دی، دویم روح سفلي دی. روح علوي دوی دا د عالم امر یو شی دی، د کوم ځای شی دی، د عالم امر یو شی دی، دا مجرد عن الجسم دی، دا څه دی، جوهر دی، دا څه دی، مجرد جوهر دی، دا مجرد عن الجسم دی. او دی دا وایي چې دا په کشفي نظر باندې، مطلب دا یو چا لیدلی دی یا چا ښکاره سوی دی، د هغه دی 5 مظاهر څه کوي، بیانوي چې هغه یو قلب دی، یو روح دی، یو سر دی، یو خفي دی، یو اخفا دی. یو دی تر عرش هم دا څه دی، لوړ دی. او د دې مطلب دا د عالم امر د چا څخه دی، د لطایف څخه دی. په دې باندې ځان پوکول هغه څه دی، مشکل دی، ګران دی. لیکن هغه کشفي نظر باندې د دې هغه 5 اقسام چې بیان کړي دي، هغه کم دي، قلب دی، روح دی، سر دی، خفي دی، اخفا دی. صحیح. او دویم قسم دی بیانوي چې دا جسم لطیف دی. څه دی، روح علوي ته به دې څه ویل کېږي، مطلب هغه جوهر دی، مجرد عن الجسم دی. او روح علوي ته به دې څه کوم نوم ورکوي چې دا جسم لطیف دی. چې د انسان وجود د 4 شیانو څخه جوړ دی. هغه یو خاوره ده، یو څه دي، اوبه دي، یو اور دی، یو هوا ده. دوی دا 4 شیان څخه بخارات لطیف د څه راپورته سي. هغه بخارات لطیف دی وایي روح سفلي ورته وایي. څه ورته وایي؟ روح سفلي. دغه روح سفلي ته یو نفس ورته وایي. نو یو روح دی، دویم څه دی، نفس دی. نفس دا روح چې د 4 مرکبات دي، چې هوا ده، اوبه دي، خاوره ده، اور دی، د دې لطایف راپورته سي، بخارات راپورته سي، هغه ته څه ویل کېږي؟ هغه ته روح سفلي ورته وایي، یا په عام الفاظ کې ورته کېږي، نفس ورته ویل کېږي. دی وایي د په نفس کې بیا چې د روح علوي تعلق جوړوي د روح سفلي سره، د هغه مظهر چې دی هغه بیا څه دی، هغه د انسان زړه دی. او زړه چې بیا دی د هغه د رګو په ذریعه باندې، د شرايینو په ذریعه باندې هغه د انسان ګرد وجود ته څه کوي، د ګرد وجود سره څه شته، تعلق او رابطه شته. دغه تعلق رابطه چې د روح علوي او د روح سفلي ترمنځ دی، دغه ته څه ویل کېږي، ژوند ویل کېږي. چې دا رابطه وش کېږي، دا رابطه کمزورې سي، دا رابطه ختمه سي، انسان روح څه وکړي، پرواز وکړي، انسان باندې مرګ څه سي، هغه طاري سي. دی وایي چې مثال د انسان وجود د لس شیانو څه نوم څه، د انسان روح ته الله سبحانه وتعالی د نورو حیواناتو روح څخه څه ورکوي، یو امتیاز یې څه کوي، هغه یې ورکوي. هغه څرنګه ورکوي چې دا د عالم امر او د عالم خلق د لس شیانو څه ده، مجموعه ده. او د تعظیم، د کرامت، د شرافت لپاره الله سبحانه وتعالی فاذا سويته چې زه دی څه کوم، شی برابر کوم، بیا ونفخت فيه من روحي، الله سبحانه وتعالی زه خپل روح په دې کې څه کوم، پوکم، د دې سره د څه کېږي، د عظمت اظهار کېږي، د کرامت څه کېږي، اظهار یې کېږي. او چې الله سبحانه وتعالی برته دی په کائنات کې خپل څه جوړي، خلیفه یې جوړي، خپل څه یې جوړي، نایب یې جوړي، خپل روح په دې کې څه کوي، پوکي، د خپل علم، قدرت، صفات الله سبحانه وتعالی انسان ته څه کوي، ونصیب کوي. دا الله سبحانه وتعالی یو رنګه نښاندهي کوي چې په کائنات کې زما خلیفه او زما نایب او د اعزاز د اکرام والا. او چې بیا مسجود ملایکه چې ملایکه ته څه کوي، سجده کوي، هغه څوک دی، هغه بني آدم دی، هغه څوک دی، هغه انسان دی. الله سبحانه وتعالی انسان ته څومره غټه درجه او څور کړې ده، مرتبه ور کړې ده،
او ډاروین صاحب راخلي هغه نسب و سلسله چا سره جوړي د ویزو د حیوانات سره څه کوي ورجوړي د خلیفت دی د پر کائنات الله پاک څه کړی دی پیدا کړی دی په خپل لاس الله پاک دې څه کړی دی جوړ کړی دی خپل روح په دې کې څه کړی هغه کړی دی مطلب نظریه ارتقا دا کوم وایي د دې موجود سي دی هغه څوک دی مسلمان فلسفه دي او په قرآن حکیم کې د دې څه شته ثبوت نظایر څه لیکن دا رنګ نه لکه ډاروین څه کوي پیشوي صحیح او دویمه خبره دا ده مطلب دا نظریه ارتقا د هغه نظریات څخه ده چې په 18مه صدۍ 19مه صدۍ په 20مه صدۍ کې خالي په نیچرل ساینسز نه په سوشل ساینسز نه د دې څه شته امپیکټ شته او ډېر نیگیټیو څه شته امپیکټ شته مثلا دغه نظریه ارتقا پر وړاندې کې دا خبره کوي چې انسان پیدا شوی دی انسان د پولیتیزم څخه مونوتیزم ته څه کړی سفر کړی دا خبره کوي چې انسان مشرک پات شوی انسان مظاهر پرست پات شوی دی انسان بت پرست پات شوی دی انسان آبا پرست پات شوی دی بیا زمانی پر تیرېدلې انسان او کوم خطر راغلی دی د مونوتیزم خطر راغلی توحید خطر شوی راغلی اوس د قرآن حکیم مطالعه کوم وکړو هغه بالکل د دې څخه یو عکس کیسه مرته څه کوي بیانوي چې اول انسان الله پیدا کړی دی هغه موحد دی هغه نبي دی هغه سره د الله سبحانه وتعالی وحی پیغام څو ورسره و نو توحید بعد انسانیت کوم خط لري بت پرستی ته آبا پرستی ته مظاهر پرستی ته شرک ته هغه څه وي هغه لري دي الله پاک وایي فاذا سویته دا انسان څه کوم تسویه وکړه برابر یې کوم تسویه وکړم ونفخت فيه من روحي په دې کې زه خپل روح څه کوم پوکم فقعوا له ساجدین به انسان لرته څه وکړي سجده وکړي فسجد الملائکه پس سجده وکړه ګردو فرشتو پس فرشتو كلهم مجمعون ګردو فرشتو څه ولا وکړه سجده وکړه انسان ته الا ابلیس ابلیس چې و عزازیل دا دغه څخه نو کان من الجن و د چا څخه د جنات څخه د فرشتو نو د کې فرشتو ته کوم څه په دا کې نسو داخل الا ابلیس نه کوه سجده نه کوه اباد امکان وکي ان يكون مع الساجدين د چا څخه سي سجده کول ولا څخه سي قال يا ابلیس الله سبحانه وتعالى ورته چې يا ابلیس ما لك تعالى رسدي الله تكون مع الساجدين سجده کول ولا څخه نسوي قال الم اكن لاشهد لبشر خلقته من صلصال من حمي مسنون زه نسم کېدلی چې سجده وکم یو بشر ته چې تا پیدا کړی خلقته من صلصال د کنکناتي وي مچي څخه من حمي مسنون چې پخه وچه سیا د هغې خاورې څخه هنده دا خبره وکړله چې زه جسم لطیف یم او انسان څه دی جسم کثیف دی زه د ورځ څه یم او پیدا څه یم هغه څه دی جسم لطیف دی او انسان د خاورې څخه پیدا شوی دی هغه څه دی جسم کثیف دی و دا جسم لطیف جسم کثیف ته څه وکړي سجده وکړي صحیح قال فاخرج منها فإنك رجيم الله ورته ویل قال فاخرج منها توزه انت محرومه سه د خیر څخه فإنك رجيم او تسوي وترټل سولي صحیح وإن عليك اللعنة او پرتاب ان الله سدي لعنت الى يوم الدين قیامت تر ورځې پورې لعنت وستل کیږي مهجور عن الرحمه عند الله د رحمت څخه څه محروم ترټل سوی قال رب فانظرني الى يوم يبعثون والشيطان په داسې باندې څه وکړي د الله سبحانه وتعالى څه غواړي مهلت غواړي قال ربي يزما رب فانظرني ما تسرك مهلت راکه الى يوم يبعثون تر هغه ورځ چې خلک برته څه کېږي یعنی سوري اسرافیل هغه باندې نګر خلک څه کېږي مړ کېږي او برته تر هغه ورځې بعد څه راکه مهلت راکه وایي د جناتو عمر چې دی هغه تر انسانان څه دی ډېر زیات دی لکه په جنات کې دی نشته چې هغه په زمانو ژوندی یا دی تر یوم البعث پورې سي ژوندی د هغو څخه یو ابلیس دی چې هغه ته الله سبحانه وتعالی مهلت یې د الله سبحانه وتعالی څه وغوښتي او الله سبحانه وتعالی څه ورکړي مهلت یې ورکړي دا نور شیاطین ګره څه کېږي جنات هغه ژوندي کېږي برته څه کېږي مړه کېږي ذریت به لکه انسانانو ذریت به تر یوم البعث پورې سي قایم وي همدارنګه شیطان جن نشي کېدلی چې هغه تر
قیامت ته څه تر یوم الباس پورې ژوندی، لیکن یو عزازیل ته شیطان ته الله سبحانه وتعالی څه ورکړي؟ مهلت ورکړي. قال رب فانظرني، زما رب ما ته څه راکړه؟ مهلت راکړه الی یوم یبعثون، تر هغه وخته چې انسانان څه کېږي؟ پورته کېږي. قال فانک من المنظرین، او دا ورته ویل چې ستا ته څه دی؟ مهلت دی الی یوم الوقت المعلوم، تر یو خاص وخته پورې. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. نو اوس لمځلې کې د شیطان والله ته وایي تا زه څه کوم؟ بټکاو دې کړم، ستا زه بټکاو کړی یم. لأزينن لهم في الأرض، او د چا د وجې بټکاو کړی یم؟ د انسان د وجې چې انسان ما ته دې حکم راکړي د انسان ته څه وکړه؟ سجده وکړه. د سجدې څخه هم مراد بعضې خلک وایي دا خالي سجده یې لغوي ده، چې د عظمت او احترام لپاره انسان څه کړي؟ سر ورته کښته کړي. سجده یې څه نه ده؟ تعظیمي هغه نه ده. صحیح، سجده تعظیمي څه دغه؟ سجده تعبدي نه ده، سجده تعظیمي د چې هغه د انسان د اکرام و د شرافت لپاره و. بعضې وایي که دا سجده یې هم د دې سجدې حیثیت دا رقم و لکه کعبۃالله چې موږ څه کوو؟ سجده کوو. اصل سجده و چا ته؟ الله سبحانه وتعالی ته. نو ربي بما غويتني تا څه کړی یم؟ بټکاو کړی یم. لأزينن لهم في الأرض، د انسانانو دپاره به د مځکه څه کوم؟ ښایسته کوم. ولأغوینهم اجمعین، او دوی به زه ګرده څه کوم؟ ګمراه کوم به. الا عبادک منهم المخلصین، مګر ستا هغه برګزیده خاص منتخب شده افراد چې هغه زما په چکر کې نه راځي، زما د چکر څخه څه دي؟ محفوظه دي. قال الله سبحانه وتعالى ویل هذا صراط علی مستقیم، چې دغه لار ده چې دا به زه هغه مخلصین بندګانو ته څه کوم؟ ورښیم. یا د اعلی په معنا د چا ده؟ اله ده. هذا صراط الی مستقیم، چې دا سیده لار ده چې هغه ما لره څه کېږي؟ راځي. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، و د انسان ته الله سبحانه یا شیطان ته الله سبحانه وتعالی پر انسان باندې اختیار نه دی ورکړی. انسان دی څه ورکوی شي؟ ترغیب ورکوی شي، برایو طرف یې څه کوی شي؟ مایله کوی شي. لیکن پر انسان باندې دی سلطان، غلبه، اقتدار نه لري چې انسان دی څه کړي؟ فورس یې کړي، مجبور یې کړي د برایو خواته څه کړي؟ هغه یې بوځي. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، زما پر بندگان باندې لیس لک علیهم سلطان، نسته تا ته غلبه او تسلط. ها الا من اتبعک من الغاوین، غلبه او تسلط تا تستا پر هغه چا باندې من اتبعک چې تاسو وکړي اتباع وکړي من الغاوین، هغه ګمراه خلک، او چې ستا اتباع وکړه د ګمراهۍ ښکار سو. وان جهنم لموعدهم اجمعین، بیا وان جهنم بېشکه جهنم چې دي لموعدهم اجمعین، د دې څه ده؟ ټکانه ده. نو دا ګرد چا ستا څه وکړه؟ اتباع وکړه. لها 7 ابواب، د جهنم څو دروازې دي؟ 7 دروازې دي. ابن عباس رضی الله عنه وایي د 7 دروازو نومونه هم د څه کړي؟ بیان کړي دي، چې هغه جهنم دی، جحیم دی، سقر دی، حاویه ده، لظا، دا ګرده څه کړي دي؟ بیان کړي دي، چې هغه 7 قسمه جهنم دی. دغه 7 څه دي؟ دروازې دي. بعضې الله پاک صرف د یهود دپاره څه کړي؟ تیار کړي دي. بعضې صرف د نصرانیانو دپاره څه کړي؟ تیار کړي دي. بعضې د مجوس دپاره څه کړي؟ تیار کړي. بعضې صایبین دپاره څه کړي؟ تیار کړي. بعضې د مخصوص ګناه والا دپاره څه کړي؟ بعضې هغه خلک دي چې هغه موحد دي لیکن عاصیان دي، ګناهګاره دي، هغو دپاره هم الله سبحانه وتعالی جهنم خاص څه کړي؟ او په ګردو کې سخت جهنم هغه چا دپاره دی؟ منافقان دپاره. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. صحیح. او شاه ولی الله رحمه الله بیا وایي هغه د جنت څو دروازې دي؟ 8 دروازې دي، یا 8 قسم جنتونه دي. هغه الله سبحانه وتعالی د نیکوکار دپاره څه کړي؟ هغه پیدا کړي دي. لها 7 ابواب، جهنم څو دروازې دي؟ 7 دروازې دي. لکل باب منهم جزء مقسوم، د هر قسم جهنم دپاره د هر دروازې دپاره منهم جزء مقسوم، دا دپاره خاص انسانان الله سبحانه وتعالی څه کړي؟ پیدا کړي.
الله تعالی دې ماته او تاسو ټول ته پر دا ویلو او تل د عمل توفیق نصیب کړي.